السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو مخکنو درسونو کې مونږه اولنی درس کې د دعا د قرآن او حدیث په رڼا کې سلیریش آداب ذکر کړیو. بیا په دویم درس کې مونږه هغه کلمات د احادیث په رڼا کې ذکر کړل چې په هغې سره دعاګانې قبلیږي. نننی درس کې مونږه هغه اوقات او هغه وختونه ذکر کوو د احادیث په رڼا کې چې په هغې کې الله تعالی دعاګانې ښې قبلی او دعاګانې په هغې کې الله د قبلولو وعدې کړي. نو د هغې نه لومبنی وخت د شپې په آخري برخه کې دعا ښه قبلیږي. د پشمني په وخت کې دعا ښه قبلیږي. په دې باندې دلیل د ابو هريره رضی الله عنه روایت دی وی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ويقينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرمایلی ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. وی الله تبارك وتعالى د خپل شان مطابق د عرشنا اسمان دنیا ته راکوزیږي د خپل شان عالیه مطابق کلا چې کلا د شپې دریمه حصه پاتې شي. یقول او وای د الله تعالی من یدعونی فاستجیب له سوک مانا دعا غختون کشتا چې زه ورله دعا قبول کم. من یسألونی فاعطیه سوک سوال کون کشتا چې زه سوال قبول کم او ورکم ورله. من یستغفرنی فاغفر له سوک بخنه غختون کشتا چې زه ورته بخنه وکم. د دې حدیث نه معلومیږي چې په دې وختونو کې یعنی د پشمنی په وخت کې د شپې په آخري حصہ کې دعا ښه قبلیږي. الله په خپل چې کوم دی اعلان کوي څوک بخنه غوښتون کې شته څوک دعا غوښتون کې شته څوک سوال کوون کې شته چې سوال قبول کم بخنه ورته وکم دعای قبول کم. دا حدیث امام بخاری رحمت الله علیه په خپل صحیح البخاری کې ذکر کړي په 1145 نمبر باندې او په 7494 نمبر باندې ذکر دی. امام ابو داود هم ذکر کړي په 1315 باندې او په 4733 باندې ذکر کړي. د دین علاوه نور محدثین هم ذکر کړي. یو وخت دویم وخت د اذان او د اقامت په منځ کې دعا ښه قبلیږي. دلیل د انس بن مالک رضی الله عنه روایت ته هغوی فرمایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامه. وی دعا د اذان او د اقامت په منځ کې چې کوم دعا وغوښتل شي لا يرد هغه نه رد کیږي معنی هغه قبلیږي. لہذا چې کله اذان وشي او اقامت کیږي د دې په منځ کې چې کوم دعا وغوښتل شي نو هغه دعا بس کیږي قبلیږي. او دا روایت امام ترمذی ذکر کړي په خپل سنن کې په 212 نمبر باندې او په 3594 باندې ذکر کړی دی او امام البانی رحمت الله علیه دیته صحیح حدیث ویلې. او دغه رنګ امام نسائی ذکر کړی په السنن الکبرى کې په 9812 باندې. امام ابو یعلام ذکر کړی په خپل مسند کې په 3679 باندې. دریم وخت په سجده کې دعا ښه قبلیږي. په دې باندې دلیل د ابو هريره رضی الله عنه روایت ته هغوی فرمایي و یقینا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثر الدعاء. و یقینا خپل رب ته چې یو بنده ډیر نږدې نو هغه حالت د سجدې چې د سجده کوونکې په حالت د سجده کې د الله ته ډیر نږدې نو فاکثر الدعاء تاسو په دې سجدو کې د الله نه ډیر دعاګانې وغواړئ ځکه په دې دعا کې څه کېږي په دې وخت کې دعا ښه قبلیږي. دا روایت امام مسلم ذکر کړی په خپل صحیح کې په 482 نمبر باندې. امام ابو داود هم ذکر کړی په 875 نمبر باندې. امام نسائی ذکر کړی په 1147 باندې وغیرہ وغیرہ نور محدثین هم ذکر کړی. سلورم وخت د جمعې په ورځ یو په دې ټوله ورځ کې یو ساعت ته یو غړی دا یو وخت چې په هغې کې د بنده دعا ډېره ښه قبلیږي. په دې باندې دلیل د ابو هريره رضی الله عنه روایت ته وی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر یوم الجمعه
و یقینا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو ورځ د جمعې د ورځې تذکره وکړه. فقال او وی فرمایل فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. وی نبی علیه السلام او فرمایل چې په دې ورځ د جمعې کې داسې یو ساعت ته، داسې یو غړی دا، داسې یو وخت دی چې یو مؤمن مسلمان بنده په هغې کې الله ته ولاړ او منځ کوي او د الله نه سوال کوي چې سمت غواړي الله تعالی به هغه له ورکوي. و اشار بيده يقللها او نبی علیه السلام په خپل لاس مبارک باندې اشاره وکړله د هغې کموالي طرف ته چې هغه وخت ډیر کم دی، لږ وخت دی، په هغې کې د انسان دعا څه کېږي؟ قبلیږي. دا حدیث امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کړی په خپل صحیح کې په 935 نمبر باندې، او امام مسلم رحمت الله علیه ذکر کړي په خپل صحیح کې په 852 نمبر باندې. پنځم وخت چې په هغې کې دعا غانې قبلیږي، د اذان نه بعد دعا ښه قبلیږي. شپږم وخت په میدان جنگ کې چې کله مسلمانان او کافران یو بل سره مخامخ شي او په جنگ شي، نو په هغه وخت کې دعا څه کېږي؟ ښه قبلیږي. د دې دواړو وختونو دپاره دلیل د سهل ابن سعد رضی الله عنه روایت دی. هغوی فرمایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی ثنتانی، دو دعاګانې دي لا تردانی چې هغه نه رد کیږي، او قل ما تردانی یا ډېرې کمې رد کیږي. الدعاء عند النداء، یو دعا کولی په وخت د اذان کې، وعند البأس او دویم دعا کولی په وخت د جنگ کې، حين يلحم بعضهم بعضا، کله چې بعضې د دې مسلمانانو د بعضې کافرانو سره څه شي؟ په جنگ شي او جنگ شروع شي او میدان جنگ ولګي، نو په دې دواړو وختونو کې نبی علیه الصلاة والسلام وایي دعاګانې ډېرې ښې قبلیږي، او که رد کېږي نو ډېرې کمې رد کېږي. دا روایت امام ابو داود رحمت الله علیه په خپل سنن کې ذکر کړي په 2540 نمبر باندې، او امام حاکم رحمت الله تعالی علیه په خپل مستدرک کې ذکر کړي په 2534 باندې، او امام ذهبی رحمت الله علیه په تعلیق کې دې حدیث ته صحیح حدیث ویلي. اوم وخت چې په هغې کې دعا ښه قبلیږي، د باران د شروع کېدو په وخت کې دعا ښه قبلیږي. په دې باندې روایت د سهل ابن سعد رضی الله عنه دلیل دی. هغوی فرمایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی ثنتان ما تردان، دو دعاګانې داسې دي ما تردان چې هغه نه رد کېږي. الدعاء عند النداء وتحت المطر، یو دعا په وخت د اذان کې، و تحت المطر او په وخت د شروع کېدو د باران کې چې باران شروع شي. په دې دواړو وختونو کې دعاګانې څه کېږي؟ ښې قبلیږي. اتم وخت د عرفې یعنی 9 ذوالحجې د غټ اختر نه مخکې ورځ چې کومه ده، په هغې باندې دعا ښه قبلیږي. په دې باندې دلیل د عمرو بن شعیب روایت دی. عمرو بن شعیب د خپل پلار نه روایت کوي، هغه د هغه د نیکه نه روایت کوي، وی ان نبی صلی الله علیه وسلم، وی یقینا نبی علیه السلام فرمایلی دي خیر الدعاء دعاء یوم عرفه، وی یقینا بهترین دعا د یوم عرفه ده، د ورځ د عرفه ده، د 9 ذوالحجې ده. وی وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی، او بهترین دعا هغه ده چې ما ویلي او زمانه مخکې نورو پیغمبرانو هغه ویلي ده د 9 ذوالحجې په ورځ دا دعا ویل لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. دا دعا د 9 ذوالحجې په ورځ باندې ویل پکار دي، او د 9 ذوالحجې باندې چې کوم دی نو څه کېږي؟ دعا ښه قبلیږي. دا روایت دا امام ترمذی رحمت الله علیه ذکر کړي په 3585 باندې، او امام البانی رحمت الله علیه دې حدیث ته حسن ویلې. 9 وخت د زمزم اوبو څښلو په وخت کې دعا ښه قبلیږي. په دې باندې دلیل دی د جابر ابن عبد الله رضی الله عنه روایت. هغوی فرمایي ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه اورېدلي چې فرمایلی ماء زمزم لما شرب له، د زمزم اوبو
د هغه څه دپاره دي چې په کم نیت باندې وڅکلی شوي. معنی چې تا د زمزم اوبو په وخت کې څکلو په وخت کې کم نیت کړی، کومه دعا دې غوښتلي، نو هغه به څه کېږي، هغه به قبلیږي. او دا حدیث امام ابن ماجه ذکر کړی رحمه الله په خپل سنن کې په 3062 نمبر باندې، او امام البانی رحمت الله علیه ورته په تعلیق کې صحیح ویلي. دا حدیث دغه رنګي امام احمد رحمت الله علیه ذکر کړی په خپل مسند کې په 14849 نمبر باندې، امام بهقی رحمت الله علیه ذکر کړی په السنن الکبرى کې په 9660 نمبر باندې. لسم وخت وی تر دې چې د مخلص بنده دعا هر وخت قبلیږي، چې اخلاص والا بندی د الله د هغه دعا هر وخت قبلیږي. وی د ابو موسی اشعری رضی الله عنه روایت ته، هغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه روایت کوي، هغه فرمایلی دي چې ان الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. وی یقینا الله تعالی د خپل شان مطابق د شپې د لاس فراخه کړي، اوږده کړي، او سوی لیتوب مسیء النهار، دې دپاره چې د ورځې ګناه کوونکې سو باسي، توبه وباسي. ویبسط یده بالنهار، او خپل لاس د خپل شان عالیه مطابق هغې اوږده کړي، دې دپاره چې لیتوب مسیء اللیل، چې د هغه شپې ګناه کوونکې سو باسي، توبه وباسي، حتی تطلع الشمس من مغربها. او دغه شان الله تعالی به کوي تر دې چې نور د مغرب د طرف نه راوخیږي. معنی څه شوله؟ د دې معنی دا شوله، خلاصه دا شوله چې الله هر وخت مخلص بنده ته په دې باندې دی چې دی سو باسي، دی ما ته راوګرځي، او دی چې کوم دی نو ما نه وغواړي تر دې چې د توبې هغه دروازه بند شي، چې هغه د مغرب د طرف نه چې کوم دی نور راختلی، بیا به دعاګانې نه قبلیږي. او دا د قیامت د علاماتو نه ده چې بیا به نه توبه قبلیږي او نه به دعا قبلیږي. دا حدیث امام مسلم رحمت الله علیه ذکر کړي په 2759 باندې، او امام احمد رحمت الله علیه ذکر کړي په خپل مسند کې په 19529 باندې، او امام شعیب الارنؤوط رحمه الله په تعلیق د مسند احمد کې د دې حدیث لاندې وایي و اسناده صحیح علی شرط الشیخین. یو لسم وخت د فرض مانځنه وروسته مسنون اذکار او دعاګانې ښې قبلیږي، لکه د ابو امامه رضی الله عنه روایت په دې باندې دلیل دی. هغوی فرمایي قیل یا رسول الله، ویلی شو چې ای د الله رسوله، ای الدعاء اسمع، کومه یو دعا هغه ډیره ښه قبلیدونکې ده؟ قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل جوف اللیل الاخر ودبر الصلوات المکتوبات، د شپې د آخري حصې دعا او د فرض منځونو نه پس دعا دا ښه قبلیږي. نو د فرض مانځنه وروستو دعاګانې ښې قبلیدونکې دي. دا حدیث امام ترمذی رحمت الله علیه ذکر کړي په 3499 باندې، او دې ته حدیث حسن ویلی دی، او امام البانی رحمت الله علیه وسره په دې کې موافقت کړي چې دا حدیث سره حسن حدیث دی. دولسم وخت د بانګي یعنی د چرګ د اذان اوریدو په وخت کې دعاګانې څه کېږي؟ ښې قبلیږي. په دې باندې دلیل د ابو هريره رضی الله عنه روایت دی، وی ان النبي صلی الله علیه وسلم، یقینا نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي اذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. وی کله چې تاسو د چرګ आवाज واورئ، بانګ واورئ، نو تاسو د الله نه د هغه فضل وغواړئ، ځکه چې یقینا د ملک فرشته لیدلې ده. معنا چې کله بانګي بانګ وایي کنځلې به ورته نه کوي. نبی علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث کې د دې نه منع کړي، لا تسبوا الدیک، تاسو چرګانو ته چې کوم دی څه کنځلې او بدې ردې مه وایئ. دا چې کله تاسو د آواز واورئ نو دا دعا وایه، اللهم انی اسألک من فضلک. لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي تاسو چې کله د آواز واورئ نو تاسو د الله نه د هغه فضل وغواړئ، د فضل سوال وکړئ. دا حدیث امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کړی په خپل صحیح کې په 3303 نمبر باندې، او امام مسلم هم ذکر کړي په 2729 باندې، امام ترمذی هم ذکر کړي په 3459 باندې، امام ابو داود هم ذکر کړي په 5102 نمبر حدیث باندې، او امام البانی رحمت الله علیه په تعلیق د ابو داود او ترمذی کې د حدیث ته صحیح حدیث ویلي.
دغه رنګ 14 وخت د بیمار او د مړي په خوا کې دعا ښه قبلېږي. د مړي په خوا کې دعا قبلېدل ماندانه چې هغه طرف ته مخ کړي او لاس ته اوچت کړي، نه چې مړی دی یو کس مړ شو یا چې کوم دی یو سړی بیمار دی او ته د هغه خوا لرالی، عیادت لرالی، جنازې لرالی، نو چې هلته ته دعا کې نو هغه ځای کې دعا څه کېږي ښه قبلېږي. لکه د ام سلمې رضی الله عنها نه روایت دی، وی هغه فرمایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی اذا حضرتم المریض او المیت، وی کله چې تاسو د مریض خوا کې موجود یې، د مریض خوا له لاړ شئ، او المیت یا مړي خوا له لاړ شئ، مانه جنازې له لاړئ یا بل چې کوم دی نو د چا ځنکدن شروع د هغه خوا له لاړئ، مړی دی، نو فقولو خیرا، تاسو خیر وای، معنا ښې خبرې کوئ، د خولې نه ښه وینا راوباسئ، په خوله باندې بدې ردې مه راوباسئ، په خوله باندې دعاګانې ښې دعاګانې راوباسئ او خیرې او بد دعاګانې مه راوباسئ. ولې؟ فإن الملائکة یؤمنون على ما تقولون، وی یقینا ملائک او فرشتي هغه چې کوم دی نو څه کوي، هغه په ستاسو دعاګانو باندې آمین وی. نو لہذا د مړي او دغه رنګې د بیمار په خوا کې دعاګانې غوښتل دعاګانې قبلي. دا حدیث امام مسلم رحمت الله علیه ذکر کړي په 919 نمبر باندې، او امام ترمذی ذکر کړي په 977 باندې، امام ابن ماجه ذکر کړي په 1447 باندې، امام البانی رحمت الله علیه دې حدیث ته صحیح حدیث ویلي. 14 وخت چې باغی کې دعاګانې ښې قبلېږي، چې کله د انور زایل شي، زوال خو وخت ختم شي او د ماسپخیم وخت شروع شي، خو د ماسپخیم د مونځ نه مخکې، د ماسپخیم د مونځ نه مخکې او د زوال نه پس چې کوم وخت دی په دې کې دعاګانې ښې قبلېږي. لکه د عبدالله ابن الصائب رضی الله عنه نه روایت دی، وایي یقینا نبی علیه الصلاة والسلام به چې کله نور به زایل شو د ماسپخیم د مونځ نه مخکې به یصلي، کان یصلي 4 صلور رکاتا منز بکو، نو وقال او ویل به انها ساعة تفتح فيها ابواب السماء، و یقینا دا یو داسې ساعت او وخت چې په دې کې د اسمان دروازې کولاویږي. و احب ان يسعد لي فيها عمل صالح، او زه دا خوښوم چې په دې کې زما دپاره څه وشي، یو نیک عمل بره الله طرف ته وخیږي. نو معلومیږي دا چې په دې وخت کې دعاګانې او اعمال ښه قبلېږي، لہذا په دې وخت کې دعاګانې غوښتل، دې وخت کې به دعا قبلېږي. دا تقریبا 14 وختونه من ذکر کړل چې په هغې کې دعاګانې قبلېږي، او الحمدلله په هر یو باندې موږ دلیل د صحیح احادیثو او د حسن احادیثو نه چې کوم دی نو څه کړل پیش کړ. الله تعالی دې زموږ دعاګانې قبول کړي او الله تعالی دې موږ له د ډېرو دعاګانو غوښتلو توفیق راکړي. والسلام ورحمة الله وبرکاته.